کتاب التیمم امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا کتاب الطهارت اصل شروع کړی دی او پاگی کی دا اوداسنا شروع کړی دا او تیموم تر ورسیدو نو تیمم اصل کی دا په معنا د قصد باندې دی په لغت کې او په اصطلاح کې دا قصد ځمکې پاکې دی د پاره د دې چې مونځ کول سړي ته جایز شي دا تیمم دی د دې د اثبات لپاره امام بخاری رحمت الله علیه د قرآن آیت پیش کړی دی وقول الله عز وجل او دا قول د الله رب العزت فإن لم تجدوا ماءً کنه مومی تاسو اوبه کافی دونه اوبه نه مومی چې ستاسو کفایت پې وشي نو فتیممو پس تاسو قصد کوئ مخ د ځمکې پاک یعنی سعیدا طیبا سعید وی مخ د ځمکې ته او طیب وی پاک ته او فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه پس مسحو کوي د دغې نه په خپلو مخونو باندې او په خپلو لاسونو باندې منه د دې ځمکې نه دا آیات په دې کې اثبات د تیمم دی او د تیمم خاص احکام په دې آیات کې ذکر شوي دي او طریقه یې ذکر شوې ده دا امام بخاری په دې باندې حدیثونه پیش کړي حدثنا عبد الله ابن یوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وای عائشة ام المؤمنین وتلو منگا په بعضی سفرونو کې په معیت د پیغمبر خدا کې او دغه بعضی اسفار چې دي نو دا غزوه د بنی مستلقو چې هغې ته غزوه مريسیع هم وایي او دا هغه چې په دې کې د افق مسله مخې ته راغلې وه حتی اذا كنا بالبیدا او بذات الجيش حتی چې شو منګه موجوده په بیدا مقام باندې یا په ذات الجيش مقام باندې در زین نمونه دي انقطع عقد لی نو اشلید هار زما زه پې پوه نه شوم وقام رسول الله صلی الله علیه وسلم علی التماسه نو ودرېد پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د دې په طلب او په لټولو باندې یعنی هلته دیره واچوله او ملګري خواره کړه چې د مور نه مهار لیدلی دی ویې ګورئ او پردی دی د اسما دی د مرو هار دی واقام الناس معه خلق عملته ودرېد د نبي علیه السلام سره ټال شو لیسو علامه اوبه ورسره نه وي نه دوی سره اوبه وي نه په هغه ځای کې اوبه وي فأتى الناس إلى أبي بكر خلق أبو بكر صديق ترالل فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة ابو بکر ته خلکو ویل چې لور ته دې نه ګورې عایشې ته دا دې څه وکړه اقامت برسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام یې دلته ایثار کړی دی والناس او خلک هم دلته را ایثار کړی دی او ولیسو علی ماء د خلکو څه اوبه نشته ولیس ندی دوی پلته په اوبو پلته مقامي اوبه هم نشته او ولیس معهم ما دوی سره په لوښو کې هم اوبه نشته
وجاء ابو بکر غصه شراغه ورسول الله صلی الله علیه وسلم واضع راسه او نبی کریم اخودن کې خپل سر لره علی پخیزی زما پرون باندې قد ناما نبی علیہ السلام د شوی دی فقال ابو بکر ما ته شروع شو چې حبست رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم دې دلته بند کړی دی او والناس خلق دې بند کړی دی وليس على ما ليس معهم ما ندوی په عبودی دلته چینی هم نشته او ندوی سره په لوخو کې وبشتا نو فجاء ابو بکر ورسول الله هداو شو نو فقالت عائشه وائی فعاتبني ابو بکر ملامت اکړه مال ابو بکر ډیر زیاته وقال ما شاء الله ان يقول او وی ویلی هغه چې د الله خوښه شي نو وی ویلی نو او یوازې په وینا یې غدغونه کا ما له تکلیف مراکه وجعل يطعنني او شروع شو مانیغه نیغه وهي بيده په لاس باندې فی خاصرتی په دی تشی کې مې د سر کوي دسي فلا يمنعني من التحرك نو نه منع کوي مال را چې زه د حرکت وکما الا مکان رسول الله صلی مگر موجود والد پیغمبر اسلام علی پخیزی زما پرون باندې خوګیګم خو خوځم ځکه نه چې پیغمبر خدا زما پرون باندې سری خېده فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم حين اصبح على غیر ماء کله چې را پاسه پیغمبر خدا کله چې د سحر کو او بنشتا فانزل الله عز وجل آیه التیمم نو الله دا تیمم آیات راولېګه نو په تیمم دوی تیمم وواه فقال اسید بن حذیر رضی الله تعالی عنه وای ما هي باول برکتکم دا نه دی اول برکت ستاسو دا ابوبکر کورنۍ دا ستاسو اول د خیر خبره نه ده چې امت مسلمه ته الله ورکه خیر دا وګوره تاسو ته تکلیف نه رسی مگر امت مسلمه ته الله پای کې خیر ورکي تاسو را تکلیف ورسره هر رخ شو الله د تیمم مسله راولېګله نو دا خبره وکړه بعثنا البعيره عائشه وای منګه اوخ پاسو التي كنت عليه اغه اوخ چې زبا په سوریدما نو فصبنا العقد تحته ملاو شو منګه وموند منګه اغه هار د اوخ ته خېټه لاندې ها دا د کشپۍ زابور ته وای دا په قبر کې چې یار سیدی کشپۍ زامن پیغمبر خدا د اوخ ته خېټه لاندې حضرت د دو کون سردار هار نینی حضرت عائشہ ام المؤمنین د ټولو زنانو اولیاء مشره ابو بکر صدیق د ټولو اولیاء مشر ولی اگی نینی صحابه رضوان الله تعالی اجمعین ټول فوج اسلامی فوج د الله دوستان دي او هغه نینی او ته په قبر کې سړی اینی لکه شپۍ زویا کشف دی او دا پلانې دی او دا ډینګرې دا کشف الصدور دی او دا کشف القبور دی د کتابونو له نمونه ایښي دي نور څه نمونه ځان له کښېنه دی دا نمونه کو دا بیا هم څه جوړ کړي نو ځکه وایي دا منګه چې اوخ پاس هو د اوخ د خېټې لاندې هار پروت حدثنا محمد سنان هو العوقي قال حدثنا هشام قال وحدثني سعيد بن نزر قال أخبرنا هشام قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسة ماتا پنځه شیونه راکړی شوي دي لم يعطهن احد قبلي ندی ورکړی شوي یو پیغمبر ته مخکې زمانه پنځه
انعامات په الله په ما باندې کړي دي او زما په امت باندې کړي دي چې دا زمانه مخکې په هیچا نه دي کړي. نصرت بالرعب مسیرة شهر، یو دا چې ما ته زما تعاون کړی شوی دی په یارې قایمولو په کافرانو باندې په مزل د یوې میاشتې، چې کافر زمانه د یو میاشتې په مزل لرې دی، هغه په هغه یو میاشتې په مزل لرې په خپل کور کې ما نه یېرېږي. داسې هیبت الله زما په هغه باندې اچولی دی. یو دا مال الله راکړي، دا بل چاته نه دی ورکړی شوی. او وجعلت الارض وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، او ګرځولی شوی دی ما دپاره ځمکه جومات وطهورا، سبب د پاکیزګۍ. یعنې معنا دا ده چې الله دا ټوله ځمکه زما دپاره جومات کړې ده. د مخکو امتونو مونځ به بغیر د عبادت خانې نه کېده، او د امت مسلمه مونځ هر ځای کې کېږي. او دویم دا ده چې دا ځمکه ماله الله سبب د طهارت وګرځو، چې هغه تیمم دی، دا یې مال راکړی دی. دا بله شوه. فایما رجل من امتی، کم یو سړی د امت زمانه اذا ادرکته الصلاة، کله چې د باندې د مونځ وخت راشي نو فلیصلي، مونځ یې کوي کوم ځای چې خوښوي. او دریم واحلت لي الغنائم، ما دپاره غنیمتونه جایز کړی شوي دي. ولم تحل لاحد قبلي، او نه دي حلال کړی شوي دپاره د یو تن مخکې زمانه. مخکنو پیغمبرانو به چې جهاد وکړو او غنیمتونه به یې راټول کړو نو د اسمان نه به اور راغی او هغه به اوسېدل ختم نشو. لیکن امت محمدی ته او محمد علیه السلام ته الله دا اعزاز ورکو چې دا غنیمتونه سیزئ ما، دا به ستاسو خورئ. او نبی علیه السلام په یو حدیث کې ویلي دي چې الله زما رزق زما د تورې او د نیزې په سوري کې دا کړی دی، مقرر کړی دی. او سلورم واعطیت الشفاعه، راکړی شوی دی ماته شفاعت کبرا، چې دا ټول امتونه به راټول شي او وی به حساب کتاب به نه شروع کېږي. حساب کتاب چې شروع شي ګټو که بیلو نو ټول به آدم ته، او د آدم علیه السلام نه ابراهیم ته، او د ابراهیم نه موسی ته، او د موسی نه نوح ته، او نوح نه ابراهیم ته، او د ابراهیم د آدم نوح ابراهیم موسی عیسی او محمد علیه السلام، په ټولو به خلک شکر ولګئ، آخر کې به ما ته راشي. زه به الله په هغه صفتونو یاد کړم چې ما له اوس نه راځي. ما ته به الله او په سجده به پرېوځم الله ته، ما ته وایي ارفع راسک محمد، سر پورته کا، او شفع تشفع، سفارش کوه سفارش به دې قبلېږي. دا ما ته راکړی شوی دی. او بله ما ته دا راکړی شوي دي آخري خبره به ما ته هغه دا راکړی شوې ده چې زه به څه کوم. وکان النبي یبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه، مخکې به یو پیغمبر خپل قوم ته راته، صرف د خپل قوم پیغمبر به، او زه لېږلی شویم خلکو ټولو ته. نو عمومي پیغمبري دا الله ما ته راکړې ده، عمومي پیغمبري، ټول جهان ته پیغمبر، ځکه خو خاتم النبیین دی چې د ټول انسانیت لپاره الله بیا پیغمبر دی مقرر کړ. نو بل پیغمبر راتلو سوال پیدا نشو. باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا، یو سړی دی نه اوبه مومي او نه خاورې مومي، څه به کوي؟
نو دا موږ ترمذی کې وایو دا ته مسله د فاقد الطهورین وایي د ائمه په دې کې ډېر لوی اختلاف دی دا سړی به مونځ کوي او که نه به کوي حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إنها استعارت من أسماء قلادة وغختلا عائشي نخبل خور أسمانا يوهار فهلكت أغا وركشتنا فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا نبي عليه السلام یو سړی ولیږه فوجدها وی موند دی لره د دې معنا دا ده دا حزیر یې لېږلی نو هلته خو یې دا ویلي چې اوښ د خېټې لاندې میلاو شو نو دا سړی نبي علیه السلام لېږلی دی د چکر وواهه په کومو ځایونو کې چې د پرېوتلو احتمال خو میلاو ورته نه شو واپس راغی بیا چې کله اوښ پاسېده نو هغه د هغه نظر پرې ولګېده الله خدا دی چې تا زور پر زه لېږلی و دې وجې نه امام بخاري وایي په دې دواړو لفظونو کې څه فرق نشته دی جمع کېدی شي اول یې لېږلی و هغه پیدا کړی نه و بیا راغی بیا چې اوښ پورته کېده بس هغه ورمنډه کړه اوچته کې چې هله دا دی فادرکه نو وایي چې دا خبره وشوله چې فوجدها فادرکتهم الصلاة ومند دوی لره مانځه ولیس معهم ماء فصلوا دوی مونځ وکړه فشکوا ذلک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنې مونځ یې وکړه بغیر د اودس نه ځکه چې تیمم مسله راغلې نه وه اوبه نه وې نو بعضې ملګرو مونځ وکړو نبي علیه السلام ته شکایت وکړو فانزل الله آیة التیمم فقال اسید بن حزیر لعائشة جزاک الله خیر الله تعالی خیر کثیر درکی دنیا و آخرت خیرونه والله ما نزل بکی امر تکرهینه نه نازلیږي پتا باندې یو مصیبت چې دې بد ګڼي الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا مگر زي الله په دې کې ستار پاره بي او د عام مسلمانانو د پاره خیر باب التيمم في الحذر امام بخاری باب دی چې تیمم وهل په کور کې څنګه دي دا خو د سفر مسله ولا مخکې بابونو کې تیره شوه چې د سفر کې د تیمم حکم راغی نو آیا په حضر کې به هم خلک تیموم وایي نو چې د کم وجې نه په سفر کې تیموم لا جایز شو دغه وجه که په حضر کې و نو هم تیموم جایز دی اوس ته په خاریه کې اوسېږي اوبه ورکې شوې نشته نو نه به کې به کړه دا خو دغه نه دی لم یجد الماء وخاف فوت الصلاة او یریږي چې مونځ رانه فوت کیږي نو دی به څه کوي دا به تیموم به وهي او به قال عطوا په دې کې عطوا ابن ابي رباح په دې قائل دی وقال الحسن في المريض عنده ماء واي حسن بصري په باره د هغه بیمار کې چې د هغه سره اوبه په کور کې پرتې دي خو لا یجد من یناوله خو څوک نشته چې دا اوبه وله راوالي او دی په خپله د پورته کېدو نه دی اوبه پرتې دي خو دی ځان له راګیستی نه شي ګوډې ورتلی نه شي پورته کېدی نه شي زخمی دی نو دی به څه کوي نو یتیممو واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف را متوجه شو را روان شو ابن عمر د خپل ځمکې نه په جرف مقام باندې جرف په مدینه کې یو علاقه ده او پای کې د عبدالله بن عمر پټیو نو خپل پټی ته تللی دا پټی نه واپس شو نو پلار کې په حضرت العصر د مازدیګر مونځ حاضر شله تا بمربد الغنم په هغه
گاړه د مالونو کې مربد ورته وایي. مربد د ځای نوم دی. مربد چې د اوښانو پنډغالی و هغه ځای کې پې نمازدیګر مونځ راغی. فصلی تیمم یې و او مونځ یې وکړو. ثم دخل المدینه بیا مدینې ته رادننه شو او وشمس مرتفعة نور ښه اوچتله. فلم یعد دا مونځ یې دوباره ونه کو. بس وشو. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عمير مولى ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وايدا عمير را متوجه شوم زه او عبد الله زوی د يسار چې مولا د میمونې زوج النبي صلی الله علیه وسلم. حتی دخلنا علی ابي جهم هرادن شو منګه په ابو جهم باندې چې هغه زوی د حارث زوی د سما انصاری دی. قال ابو جهم ابو جهم ویلې چې اقبل النبي صلی الله علیه وسلم من نحو بیر جبلنا. اگر ته سبق شروع کو او راته ویلې چې را متوجه شو نبی علیہ السلام د طرفه د بیر جمل مقام نه. بیر جمل د زینوم دی په مدینه کې. نو فلقيه رجل ملاو شو نبی علیہ السلام سے وسړی فسلم علیه نبی علیہ السلام باندې سلام ولستو. فلم يرد عليه نبی سلام نبی علیہ السلام د جواب ورنکړ سلام. حتی اقبل الجدار حتی چې نبی علیہ السلام متوجه شو دیوال ته په مصاب وجهه و یدیه او مسح کو دغه دیوال نه خپل مخ او خپل لاسونه تیمم یې ووهه. ثم رد علیه السلام بیا ورته ویل چې وعلیکم سلام هلکه ګورې زه علی غیر طهورین وم. باب هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهما السعيد للتيمم. آیا پوکې به ورکوي خپلو لاسونو لره پس د هغې نه چې ووهي په دې باندې دواړو لاسونو باندې ځمکه دپاره تیمم. یعنې دا دواړو لاسونه وري او داسې دا چلو کی دا چلو کی نو دې پورې خاورې نښلي نو آیا داسې پوکې والی شي او پوکې والی شي. پوکې دې وایي چې دا خاورې لږې کمې شي او بیا یې په مخ راکاږي. د دې ممانعت نشته. نو ځکه وایي حدثنا آدم قال حدثنا شعيب قال حدثنا حكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب راغب سړی عمر زوی د خطاب خلیفه ته فقال إني أجنبت فلم أصب الماء. سیب زه په جنابت کې شوی وم او ما ته اوبه نه ملاوېدلې زه به څه کوم. فقال عمار بن یاسر ناست دی د عمر خواته. قال لعمر ویل عمر زوی د خطاب ته چې خلیفه صاحب جواب ولا ورکه که نه هغه ما او تا چې یو ځای که نه نبي علیه السلام داسې لیږلي وو په تا باندې جنابت واوړېده او په ما هم واوړېده خوب وده شوي و چې را پاسېدو اودسونه را باندې اوړېدلي. نو زه په خاورو کې ورغښتم او مونځ مې وکړه او تا ونه کړه یاد دي نو دې سړي ته جواب ورکړه دا یې معنا ده. نو وایي لقال لعمر بن الخطاب اما تذکرو عمار ورته وایي تا ته نه یادېږي چې انا کنا فی سفر انا و انت یقینا موږ په یو سفر کې زه او ته نو ښه نو پجتنبنا نو منګه په جنابت کې شو. فاما انت فلم تصلي عمر هر چې ته وې تا مونځ ونه کو و اما انا پتمعکتو زه په خپلې شګو او خاوره کې ورغښتم نو په صلیت مونځ مې وکړو. په ذکرت ذلک للنبي صلی الله علیه وسلم بیا ما پیغمبر ته دا ذکر جي تا موږ لیږلي وو او ما عمر باندې دا لوبه شوې وه. عمر خو مونځ ونه کو ما په خاوره کې ورغښتمه لکه دابې په شانې ورغښتمه او بیا مې مونځ وکړه. فقال نبي علیه الصلاة والسلام انما کان یکفیکا هکذا
عمار تا لپاره دا خبره کافي و باس رغښتو ته حاجت نشته. په ضرب النبي صلی الله علیه وسلم بکفیه الارض، نبی علیه السلام په خپل دواړو ورغو ځمکه وواله، ونفخ فیهما، دا هغه زموږ ترجمة الباب دی، او پوکې وکړه په دواړو کې، ثم مسح بهما وجهه وکفیه، بیا خپل مخ مبارکه او لاسونه مبارکه په دې باندې مسح کړه. باب التیمم للوجه والکفین، دا تیمم چې سړی وهي نو دا به د مخ د پاره او د ورغو د پاره وهي. دا هم یو اختلافي مسله ده چې آیا تیمم به دونه وهي چې دا مخ او دا چل به وکړي، نو امام احمد بن حنبل وایي او دا چل به وکړي. لیکن عام علما ابو حنیفه دا خبره کوي چې نه، مخ چې څونه د مخ حدود دي ټولو ته به رسې، او کفین نه دي بلکې دا لاسونه دي سنګلو دپاره. کوم ځای چې ته د اودس دپاره ستا لاسونه کوم ځای ته ته اوبه رسې، هغه ځای ته به دا خاوره هم رسې. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا، دا خبر عمار کړی وضرب شعبة بيديه الأرض، وهل شعبة استاذ دواړه لاسونه په ځمکه باندې، ثم دناهما من فيه، بیا خپلې خولې ته داسې نږدې کړه، ثم مسح بهما، بیا د خپلې خولې ته نږدې کړه او پوکي پکې وواهه دې لپاره چې خاوره کامه شي لږه. ثم مسح بما وجهه، بیا په دې دواړو لاسونو مخ باندې راښکل، وکفیه او دواړو ورغو باندې. وقال نظر واي نظر أخبرنا شعبة عن الحكم سمعت زرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار ورته ویلي چې كنا في سرية، اے خلیفہ زو ته په یو سریه کې د پوجي دسته کې، نو فاجنبنا، نو منګه دواړه په جنابت کې شو. او وقال تفعل فيهما، اوس دا موږ دلته دا باب دا دی چې تا لاسونه په ځمکه راواچول، ته دې له پوکې ورکولی شي که نه، نو په تفعله فيهما هم دقه معنا ده. دا بله خبره چې موږ د تفل دا معنا په ترجمه کې کوو چې دې سره به لاړې مي، خو دلته تفل په مطلقه معنا د پوکي باندې دی. نو حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن زر عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن قال عمار لعمر، عمر توي تمعكتو زپز مکباني ورغړېدم، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ته ویلي يكفيك الوجه والكفين، تار پار بدا دو زینه کافی دي چې په دې باندې لاس راکاږي نور نه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن قال شهدت عمر قال له عمار ساق الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال عمار ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. إن شاء الله الذي صار لبعد سبق وایو چې الصعيد الطيب وضوء للمسلمين. دي تباہ برباد کی تو بالکل سړی سبق ته نه پرېږدي.